Rahim. The next topic is mitochondria from first year biology. The first year biology we discuss mitochondria. Was the mitochondria څنګه discover شو؟ نو دا اوس آسان کار نه دی چې دا خریرو سرچینګ دی چې تاسو کونټه مونټه دا چلدي ګوجره کوم مایټوکانډریا دا ډېر ګران کار دی ځکه چې مونږ خو سیل نشو لیدې کنه او دا په سیل کې دنه یو کچ پارت دی خدا پارت ډېر زیات امپورټنټ دی دې ته موږ سوې انجن اف د سیل دې ته بسوي دا سلسله انجن دی و چې ګاډي یو انجن پکې نه نو بیا کار کوي نه کوي کنه ځکه دا په سیل کې انرژي پیدا کوي څه پیدا کوي نو موږ دا سې کې چې فرست ابسولن سترایټن مسل سترایټن مسل څه ته دا زموږ چې کوم دا سکیلیټل مسل دی دې ته وی سترایټن مسل دا فرست ټایم یو ساينټیست ته کولیکر هغه په 1850 کې د دې انکشاف وکړو چې یاره دا په سکیلیټل مسل کې شته او نوم یې ولسور کو سارکوسوم نوم یې سور کو دقه شان دقه نیم یې ولور کو سارکوسوم دا ول چا ور کړی دی کولیکر کله ور کړی دی په 1850 بیا یو بل بابا را پاسه دوه هغه په بل کارنامه وکړه اول نوم ورکو بایو بلاست سنوم یې ولور کو چې دا په سیل کې یو انجن دی په سیل کې څه دی او دا نوم ول چا ورکو الټمن په کله 1890 کې In 1890, Altman gave the bioblast name to mitochondria. In 1897, Benda, the name of scientist, which is the Bende Mende Kharasawali Chaleco, the Wallabia Numburko mitochondria in 1897. These are the combination of Greek word, the Jisa Matlab de Chakalamungada Sidiku L, the L Matlab by Latin. Achida Jiliku, the G Matlab Basi, Greek. مایټو څه ته وایي دا تھریډ ته وایي تھریډ څه ته وایي تار ته وایي یعنې دا د تارونو په شکل کې خو چې بیا په مایکروسکوپ باندې موږ غټ کړو بیا موږ ته دا په دې شکل کې هم ښکاري یا د کانډرین څه مطلب دی ګرینیول څه ته وایي دانو ته وایي څه ته وایي رکه also called powerhouse of the cell because it make ATP او اوس ماډرن ژبه کې دې ته موږ څه وایو پاور هاوس څه ته وایي رکه ځکه چې دا موږ څه پیدا کوي اے ټي پی څه مطلب دی شاوه اډینوسین ټرای دې ته موږ څه وایي کرنسي آف انرژي څه ته وایي لکه اوس موږ دا سیک چې مایټوکانډریا پرېږدو ان یوکریاټس چې څومره یوکریاټک سیل دی پای کې مایټوکانډریا شته دا خبره ځان سره نوټ کړه مایټوکانډریا آر ایبسنټ ان مایټوکانډریا به ایبسنټ وي په څه کې په پروکریاټک سیل کې به دا ایبسنټ وي او په میچور آر بي سي سیل کې دا موږ چې کوم آر بي سي سیل دی پای کې به هم مایټوکانډریا نه وي دا خبره کلیر شوه اوس موږ وایو چې شیپ خو داسې دی چې مایټوکانډریا آر موبل لکه داسې دی دا موبل دی موبل څه مطلب دی چې دا خپل شیپ چینج کولی را چینج کولی شي شیپ او دا ډیپینډ کوي په څه باندې په سیل باندې خو به هر حال چې کوم ساينټیست د شیپ لیدلی دی نو ګرینولر پام کې هم وي فیلامنټس تارونو په شکل کې هم وي ویزیکل راوند ایګ لایک شکل کې هم وي ډایمیټر څومره وي مطلب چې داسې کولاواله دا هم پرې بورډ داسې غټ جوړ کړی دونه غټ مایټوکانډریا خو نه وي دغه 0.5 نو واخله 2 مایکرومیټر پورې څومره یې لکه کېدای شي به نورو بک کې مختلف دغه length سونه up to 7 micrometer سمري بیا نمبر چې کم سیل انیکټیو وي نو پای کې مایټوکانډریا تعداد کم وي چې کم سیل ډیر زیات کارونه کوي لکه دا سیل شو لیور سیل شو نو پای کې مایټوکانډریا تعداد به سیوا وي it depends on the cell function normally cell contain 500 to 1000 mitochondria per cell په یو سیل کې د 500 نه واخله 1000 پورې مایټوکانډریا کېدای شي او د فراق چې کم ایک دی د فراق سری کم ایک دی پای کې تقریبا 3000 یا 30000 مایټوکانډریا هم کېدای شي سټرکچر دا پکې امپورټنت خبره ده د مایټوکانډریا چې کوم سټرکچر دی آی کې سره آوټر ممبرین انر ممبرین بیا موږ کې انټر ممبرین سپیس پکې میټرکس پکې کرسټي پکې سی پکې راکا
یو ټرم مخکې لیکلو سیسټرني سیسټرني پس کی تاسو څه پته را سیسټرني پس کی ها په سټ سیسټرني موجود وي په ګالجی باډي کې او په انډوپلازمیک ریټیکولم کې پس کی او کرسټي پس کې موجود وي په مایټوکانډریا کې F1 پارټیکل پکې F0 پارټیکل پکې ودا کیسې پیسې موږ دلته ډسکس کوو چې دا یو مایټوکانډریا ده د دې مایټوکانډریا دا چې کومه فرده ده نو دې ته موږ څه وایو لکه آوټر ممبرین دلته بله چې کومه دا پرده راغلې ده داسې نو دې ته موږ څه وایو انر ممبرین او دې دواړو ممبرین ته موږ څه وایو انولپ څه ورته وایو لکه اوس د دې آوټر او انر ممبرین په منځ کې چې کوم دا سپیس دی کوم دا خالی ځای دی نو دې ته بیا موږ څه وایو انټر ممبرین سپیس لکه اوس داسې دوه سټرکچر دي که نه دا دوه سټرکچر دي د دې په منځ کې چې کوم دا خالی ځای دی نو دې ته به څه وایي انټر ممبرین سپیس دننه چې د انر ممبرین ځای په دې دا فولډ شوې ده دننه سایډ ته دا سره فولډ شوی دا فنګر لایک سټرکچر جوړ کړی دي څه جوړ کړی دي لکه فنګر لایک سټرکچر جوړ کړی دي چې هغې ته موږ څه وایو کرسټي څه ورته وایو دیز کرسټي انکریز د سرفیس ایریا آف مایټوکانډریا چې دی د مایټوکانډریا هغه سرفیس ایریا انکریز کړې ده دا خبره کلیر شوه او د دې کې ډېر زیات انزایم کمپلیکس موجود دي څه پکې موجود دي یو پکې ATPase کمپلیکس ډي هایډروجنیز کمپلیکس بیا دا یو یوې ته به څه وي کرسټا دا څه د فنګر لایک سټرکچر دی دې شي ته بیا وایي دې کونډې ته دې کونډې ته به څه وي دې ته به وایي F1 پارټیکل څه به ورته وایي لکه او د دې چې کوم دا بنیاد دی لکه دې بره دا سر شانتې نه دی دې ته به څه وایي F1 پارټیکل او د بیس ته به څه وایي دې ته به وایي F0 پارټیکل څه ورته وایي F مطلب دی فریکشن F څه مطلب دی فریکشن څه ته سمال پارټ ته وي د F1 او F0 چې کوم پارټیکل دي دا چې موږ داسې راواخلو نو دا به بیس شي دا به سټاک شي او دا به څه شي دا به هیډ شي دا بیس شو دا سټاک شو او دا څه شو دا هیډ شو دا هم سره څه شو هغه F1 پارټیکل شو و سټوډنټ په دې کې دا دننه چې کوم ریجن دی دا ټول علاقه چې په دې کې دا کرسټي او دا خالی ځای دی نو دې ته بیا موږ څه وایو میټرکس څه ورته وایو میټرکس اوس دغه میټرکس پکې د ټولو نه امپورټنټ حصه ده دس میټرکس از جیل لایک دا د جیل په شانتې دی چې نه بیخي اوبه او نه بیخي ټینګ دې ته موږ څه وایو جیل لایک دا هوموجینس دی تقریبا څه دی یو شانتې دی په دې کې ډېر زیات پروټین دي او په دې کې نور څه څیزونه دي یعنی لیپیډز هم پکې دي پروټین هم پکې دي او DNA پکې ده څه پکې ده رقم ډیو ټو د پریزنس آف DNA مایټوکانډریا از کالډ نو دې ته موږ څه وایو سیل څه ورته وایو لکه سیلف ریپلیکیټینګ څه ورته وایو ریپلیکیټینګ آرګنل هغه آرګنل چې باید کې خپل DNA موجود وي نو دې ته به څه وایي سیلف ریپلیکیټینګ آرګنل خبره پوه نه شوې هغه آرګنل چې پای کې خپل DNA موجود وي نه ته به څه وایي سیلف ریپلیکیټینګ آرګنل نو دا DNA پکې څنګه دا سرکولر داسې ګول وي رایبوسوم پکې او الاټ اف انزایمز پکې څه پکې اوس د مایټوکانډریا کار سره هغه الریډي تاسو په پته را چې مین فنکشن اف مایټوکانډریا از ټو میک ATP دا ATP موږ لرا کوي مطلب دا چې 95% ATP په کوم ځای کې جوړیږي او دا 5% ATPs دا په سایټوپلازم کې جوړیږي او 95% ATPs انرژي پیکټس دا په کوم ځای کې جوړیږي اوس په مایټوکانډریا چې کوم فنکشن دي دا اکسیډیشن هم کوي ډي هایډروجنیشن هم کوي اکسیډیشن څه ته وایي لاس اف الکترون یو مالیکول نه الکترون لاس کیږي دې ته موږ څه وایو oxidation dehydrogenation څه ته وایي removal of hydrogen from a compound is called dehydrogenation
डी چې کله هم راشي دا ریموول ته وایي. ډي څه ته وایي؟ اکسیډیټیو فاسفوریلیشن. دا څه کوي؟ اکسیډیټیو فاسفوریلیشن کوي. دې کې چین ریاکشن دی هغه ان شاء الله په چپټر 4 کې بیا موږ ډسکس کوو. اکسیډیټیو فاسفوریلیشن کې بیا ریسپایریټری چین ریاکشن، الکترون ترانسپورت چین چې څه ته وایي، دا ټول ریاکشن دا په کوم ځای کې کیږي؟ دا په یعنی په دې مایټوکانډریا کې کیږي ریسپیریشن. څه کیږي؟ راکا ریسپیریشن. او پر ریسپیریشن کې کم یو سټیپ کیږي؟ کریب سایکل. څه پکې کیږي؟ کریب سایکل. او بل پکې څه کیږي؟ ای ټی سی. ای ټی سی څه مطلب دی؟ الکترون ترانسپورت چین. او دا ریاکشن چې پکې وشي نو په دې کې څه تیاریږي؟ ای ټی پی تیاریږي. ای ټی پی موږ سره راکوي؟ انرژي راکوي. نو دا د مایټوکانډریا قصه وه. صحیح ده؟